رسول الله. دا عام طالبان او دا خونان شان مولیان چې دا سفینه ګوري نو دوی داسې ګمان کوي چې دا خو مؤنث نوم دی نو دا به یې چېرته وینځي، او حال دا دی چې دا سړی دی، دا یو صحابي مبارک دی. نو حدیث کې سفینه مولات رسول الله راشي او مولا رسول الله راشي، بیا وروسته ضمایر د مذکر ورته راجع کېږي، نو بیا طالبان حیران شي دا څنګه چلي، دا خو مؤنث دی، ضمیر د مذکر ورته راجع شوی. نو دا اصلا دا صحابي دی د مبارک وجود نه غټو قوي او یو غزا کې روانو او په هغه غزوه کې صحابه ډېر ستړي شو او دومره ستړي شو چې دا چپړې وشلې دي او پیدل مزلې شروع شوې او حتی کې په دې خپو پورې خلکو نورې ټوټې وتړلې، دا پوندې چودېدلې وي، نو ډېر ستړی مزل و، د سفر ذات چاوړې ځان سره نه شو. نو دی مبارک دغه وخت کې وایي چې دا د اجر ټیم دی، نو دی یو ته وایي دا غوټه دې ما ته راکړه چې زه یې په اوږه کړم، نو خپله غوټه یې مو نو هغه یې په اوږه کړه. دویم صحابي ولیده چې ستړی روان دی، وایي دا غوټه دې ما ته راکړه، هغه یې په اوږه کړه. نو دریم صحابي نه یې غوټه واخیسته، نو څلورم نه یې واخیسته، نو پنځم او د لسم نه یې واخیسته، د یولسم نه یې واخیسته، د 12 صحابه کرامو د سفر سامان یې په اوږه او ورلاندې داسې په تکلیف روان دی مبارک به ثواب ګټي. یو ځای کې د رسول الله مبارک په نظر ولګي، وایي دا څوک دی چا ورته نوم واخیسته، وایي دا خو سمه سفینه ده، سفینه کشتۍ ته وایي، دې خو د یوې کشتۍ بار لوډ کړی دی. نو رسول الله مبارک سره خو د صحابه مینه وه، نو چې مبارک به چاته یو نوم د محبت نه واخیسته او هغه ته به بیا چا خپله نامه اخیسته نو به خفه کېده، وایي چې ما ته مبارک دا د محبت نه دا ټکې ویلي دي، بل به نه وایي دا نوم به راته وایي. تاسو اوسه پورې د ابو هریره نوم پېژنئ؟ ابو هریره نوم یې چاته هم نه دی معلوم، علما 50 قوله کوي د ده په نامه کې، دومره اختلاف. خو دا ابو هریره د پیشوګانو پلار د محبت نه کورنۍ پې دا نوم ایښي و، په یو ورځ ورته مبارک وفرمیل یا اباهر، ای د پیشوګانو پلار. هغه اباهر د باندې دومره ښه ولګېده چې د هغې نه بعد به یې خلکو ته ویل ما ته به خپل نوم نه اخلئ، ما ته به ابو هریره د پیشوګانو پلار وایي. ګورې د پیشوګانو پلار خو چې تاسو د جومات امام صاحب مقتدي ته وایي پیشو پلاره جنګ به څه کېږي، که نور وسې ونه شي بیا جومات کې جمع نه کېږي بس. لیکن د صحابه کرامو محبوب سمینه وه او هغه ورته د محبت نه دا ټکې ویلې اوس بل نوم نه خوښوي سوا د دې نوم. حضرت علي کرم الله وجهه د بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها مرور شه مسجد ته لاړه، خورو کې سملا سوداګري په خورو ککړه وه، زلفې په خورو ککړې وي. مبارک راغی پیسو قم یا ابا تراب، ای په خورو ککړه پاسېږه. ابو تراب باندې به حضرت علي صاحب دومره خوشحالېده حتی کې ویل به چې بل نوم ما اخلئ ما ته ابو تراب وایي، په خورو ککړ راته وایي، ځکه چې دا نوم راته رسول الله مبارک د محبت نه ویلي. دا سفینه دا رسول الله مبارک ورته د مینې نه کشتۍ ویلې وه. په ذخیره د حدیثو کې د ده نه تعبیر په سفینې باندې کېږي. د مبارک دنیا نه تللی دی او غزوه کې روان دی جهاد کې، او یو ځای ته چې ورسېده نو کشتۍ کې سواره دي او داسې طوفان راغی دا کشتۍ تختې یې ماتې کړې. په یوه تخته باندې یو ملګری په لامبو بله لخته پورې وته بل خوا لاړه، ملګري ټول یو خوا بل خوا شو. دې وایي زه یو ځنګل ته پورته شوم، هېڅ ملګري راسه نشته، او دې ځنګل کې چې لږ مخکې لاړم طرف هم رانه غلط دی چې زه اوس په کومه لار لاړ شم او زما لاره کومه یوه ده. نو دې وخت کې یو زمری راغی او داسې په تیزۍ او په شتاب را روان دی چې په ما حمله وکړي. زمری ډېره تیزه منډه وایي په حمله کې چې داسې په تیزۍ را باندې راغی او زه بس ما یو چغه پې وکړه، قف انا سفینه مولا رسول الله، ودرېږه ما پېژنې څوک یم، زه سفینه یم د رسول الله مبارک خادم یم، ما ته هغې مبارکو سفینه ویلې وه، هغې را سره مینه کړې وه. یاره هغه زمری یو دم ودرېده، ارام ودرېد. حدیث مبارک کې راځي وی وسونېده، په خپله ژبه کې وچونګېده. سفینه صاحب فرمایي وی خو دا چنګېدا یې په عجیبه الفاظ وکړه، زه خو پرې نه پوهېدم چې څه وایي، خو لیکن د ده د دې چنګېدا نه زه دومره پوه شوم چې د ما ته په خپله ژبه کې ستړې مشي وکړه. او بیا رانه مخکې شو، سر اشاره یې راته وکړه چې ما پسې راځه. بس زه ورپسې شوم او د زمرو باچا را سره دی، اوس راته حیوانات څه ویلی شي، څوک خو مخې ته نه شي راتلی، دی مخکې دی، زه ورپسې روان یم، نه د لیوانو نه یېرېږم نه د زمرو نه یېرېږم، بس دی را سره دی که نه. ښایي چې د ځنګل نه راویستمه، خو داسې لرې مې وکتل زما ملګري راښکاره شو. بس هلته بیا په خپله ژبه کې وسونېده، وایي زه پوه شوم چې دا په خپله ژبه ما سره مخه کوي، او دی رانه ستون شه او زه خپلو ملګرو ته روغ رمټ ورسېدم. مبارک الله تعالی ته محبوب، دې ټول کائنات کې الله تعالی د محبت اچولي. من کان لله کان الله له، څوک چې د الله تعالی شي الله تعالی بیا د سره معونت ملګري کي، نصرت ملګري کي، محبت ملګري کي. دا دنیا پسې موږ تاسې څومره ستړي یو، څومره پسې چې ګډوي څنګه رانه منډې وهي، موږ یې حاصلي یو دا شاته روانه ده، څومره ستړي یو. پسې تاسو یو ورځ د روډ باندې یا په دې بازار کې هسې لږ فکر پکې وکړئ، منډې خپله مه وهئ، چې خپله منډې وهئ نو بیا به مو بل ته څه سوچي. او یو ورځ داسې ورته وګورئ چې دا دنیا څومره په منډه ده، دې ګاډو ته وګورئ، دې سړو ته وګورئ، دا ګوري دین پسې پکې یو هم نه روان، دا ټول دنیا پسې لیوني دي. که دا ګاډي منډې وایي که دا سړي منډې وایي دا بازار کې چې دا یو سرونه داسې او داسې او داسې، دا یو دنیا پسې منډه شروع ده. په نه څوک مدرسې ته ځي، عظیم سهار کې به دا سکولونو ته روان یو، هغه هم د دنیا دپاره، دین دپاره خو نه ځي که نه. نو یو د دنیا منډه